إنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف په شوق سره وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. حضراتو د سوجمو داسې د تصوف په موضوع باندې بیان سلسله غ شروع ده. ما تاسو ته د تصوف تعریف او د هغې وضاحت او د تصوف ضرورت او د هغې ثبوت او دلایل هغه ما مخې ته ایښي. اخري خبره موږ دې ځای ختمه کړې وه چې د خپل د نفس د اصلاح دپاره د خپل ظاهر او د باطن د اصلاح دپاره د یو شیخ د یو مزکی د یو مصلح ضرورت وي او بغیر د مزکینا بغیر د مرشدنا بغیر د شیخنا بغیر د مصلحنا انسان د خپل ځان اصلاح په خپلو کې دا ممکن نه ده. عام طور دا کیدې نشي داسې یو خو ځان له خبرې یو انسان سره د الله تعالی خاص لطف وي او اشتدا سے خلق اللہ تعالی مادرزاد اولیاء پیدا کی مادرزاد حافظان پیدا کی خو هغه خاص وي هغه خلاف معمول وي. ګورئ جی انسان ته د انسان دو څیزونه دي جسم کې یو روح دی یو جسم دی. ما مخکې تاسو ته عرض کړو بدی روح باندې هم بیماری لګي او بدی جسم باندې هم بیماری لګي. جسمانی بیماری انسان ته کله په زکام راشي کله په تبه راشي کله سرخوږی کله د معدې مسلې خود جسم ته بیماری لګي او د دې جسم د بیمارای د ټیکولو د پاره سړی چې دنو هغه معالج سره ډاکټر سره طبیب سره رابطه کوي او تاسو به کتلی وي چې چارې داسې نه دي شوي چې یو ډاکټر خپل علاج په خپله کوي بلکې ډاکټر په خپله معالجي خو چې کله ده ته بیماري ولګي نو دی زر بل سپیشلسټ ته ځان رسوي دی د بل نه علاج کوي. نو عام طور د ځان علاج څوک په خپله نه کوي نو څنګه چې د بدن بیماری دي د هغې دپاره د معالج ضرورت دی او دارنګې د دې روح خپل بیماری دي د دې قلب معنی ته د دې زړه بیماری دي او دې دپاره هم د روحاني معالج ضرورت دی. بغیر د معالج نه یو سړی وایي یاره زه ځان ما کې تکبر راغلی دی د خپل تکبر علاج کو ما کې عجب راغلی دی زه د عجب علاج کوم دی نشي کولی
دې چې کوم علاج کوي دا علاج به هی الټا ته نقصان ور کوي. او چې کله د خپل شیخ وای چې ستاسو لپاره دا علاج دی هغه ول متعین کی اوس به هغه علاج د ته فائدہ ور کوي. او دا سم نشي کېده څنګه چې یو ډاکټر یو طبيب یو عام کس کتابونه وګوري مثلا یو سړی دی هغه په علم طب باندې ډیر کتابونه وکتل په حکمت باندې ډیر کتابونه وکتل اوس دې بیمار شو دوی ما کتابونه ډیر ویلي دي او په هغه کې علاج لیکل دی او دا هغه کتابونو نه ځان ته نسخه عالم او ځان ته علاج کوم دی به د خپل بدن علاج وکي. اوس څنګه د کتاب نه د بدن علاج نشي کوله دکرنګ د تشو کتابونو نه د روحاني بیماروم علاج نشي کوله بلکې د لپاره با د روحاني معالج ضرورت وي. او دا ځکه تاسو د کائنات کې د الله عادت وګورئ الله په دنیا کې دوه سلسلې روانې کړې یو ته سلسله د کتاب الله وي یو ته سلسله د رجال الله وي. الله آسماني کتابونه راولېږل د خلکو د اصلاح لپاره او هغه سره د رجال سلسله جوړ کړ انبیاء راولېږل. نو داسې خوشي وي دي چې نبی را لېږلی دی د رجالو نه یو رجل یو سړی را لېږلی دی اصلاح دپاره او کتاب یې وله نه دی ورکړی. داسې مثالونه خو ډېر دي خو چېرته داسې نشته دی چې الله کتاب را لېږلی دی او بغیر د پیغمبر نه را لېږلی بلکې کتاب سره پیغمبر لازم کړی دی. حالانکه د الله کتاب چې هغه د الله کلام دی د هغې خپل تاثیر دی او صحابه کرام هم دا وایي صحابه کرامو باندې به دومره اثر د قرآن مجید د تلاوت نه کېدو څومره اثر به چې په هغې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت او په مجلس کې کېدو. د هغې مشایخ بنیادی وجه دا ذکر کوي چې چونکه انسان د انسان نه مانوسه دی متاثر کېږي لہذا د معالج او د مصلح نه چې انسان څنګه متاثر کېږي داسې هغه د کتاب الله نه متاثر نشي کله. او ځکه صحابه باندې به د نبی علیه السلام په مجلس کې کیفیت راتلل او هغه ځای کې به د هغې کیفیت بل شانته و او د رسول الله د مجلس نه به چې بار شي نو کیفیت به بل شانته و. یو جلیل القدر اصحابي دی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه. حضرت حنظله کور کې ناست دی چې کور کې ناست دی نو خپل زړه باندې نظر واچو خپل زړه ته توجه وکړه چې توجه یې وکړه نو په دې باندې ورسېد چې یاره زما کوم کیفیت د رسول الله په مجلس کې هغه کیفیت نشته دی. اوس ډېر په تکلیف او ډېر په خفګان د کور نه راووته او په لاره روان دی او ځان سره وایي نافک حنظله نافک حنظله. حنظله منافق شو حنظله منافق شو. مخې ته ورته ابوبکر صدیق راځي رضی الله تعالی عنه. ابوبکر صدیق ورته وایي حنظله ولې هغه ورته وایي اې د رسول الله خوږه ملګريه مسله دا ده چې زه رسول الله مجلس کې ناست یم زما د زړه کیفیت بل شانته دی اوس جدا یم او زما د زړه کیفیت بل شانته دی
او زه په خپل ایمان کې کمې محسوسوم انا ما ته داسې لګي چې زه منافق شم ابوبکر صدیق سے ورته وایي او دا کیفیت خو زما هم دی چې د نبي علیه السلام په مجلس کې هم نو بل شانتي یم او کله چې د نبی علیه السلام د مجلس نه وځم بیا زما کیفیت بل شان دی راځي چې دواړه رسول الله ته ورشو نبی علیه السلام ته لاړل نبی علیه السلام ورته تسلی ورکوي اوس ګوره پته ولګېده چې د شیخ او د صحبت اثر دا وي چې هلته کیفیت جدا شي دا نه ده چې د ابوبکر صاحب د حضرت انزله ایمان چې د نبی علیه السلام په مجلس کې به سیوا به او چې د رسول الله مجلس کې به نون کمېده به ایمان نه کمېده بلکې کیفیت هغه به په جذب کې او په زور کې به او دا داسې دي تاسو که دا سمندر نی سمندر سین نه سمندر کې اوبه نو دا میاشتې وړی که نه نو دې کې لهرونه کمی لهر نه راځي او چې کله د سپوږمۍ غونډه شي که نه او بیا سمندر کې نو دا اوبه داسې موج کې به راځي او کله کله 50 فوټ موج وي اوس دا څه شی دی اوبه سیوا شي سمندر کې او سمندر کې اوبه نه دي سیوا شوي دي د سپوږمۍ د کیفیت سره د هغې کیفیت بدل شو پای کې جذب راغی نو د صحابه کرامو ایمان به مضبوط و او د رسول الله مجلس ته به چې رالل نو هلته به کیفیت بدل شو علا کل حال مقصد دا دی بغیر د مصلح نه بغیر د شیخ نه د انسان اصلاح نه کیږي پارسا کې شاعر وای هر کې خواهی هم نشینه با خدا هر هغه سړی کاغه دا غواړي چې د الله هم نشین شم زه د الله سره ولګم او نشید در حضور اولیاء دی به څه کوي دی به د اولیاء په مجلس کې کیږي هغه اولیاء هغه به د روحاني بیمارو علاج کوي دی به الله سره لګي بیا جی څنګه د انسان د جسم بیماری راشي او د دې جسم علاج دا بدنی جسم علاج په مختلفو طریقو کیږي څوک د طبیب نه علاج کوي څوک ډاکټري علاج کوي څوک هیموپیتھک کوي څوک ایلوپیتھک کوي دا د علاج مختلفې طریقې دي د جسم د پاره دک سے د انسان په روح چې بیماری ولګي او د روح علاج کوي نو د روح د علاج د پارم طریقې مختلفې دي او هغه طریقې الله تکوینی طور په کائنات کې ګوره څنګه چې څلور غټ کتابونه پرېښودل څلور د رسول الله غټ یاران پرېښودل څلور د فقه غټ امامان پرېښودل دا نه ده چې نور امامان ونه دا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې امام اوزاعی امام سفیان ثوری لوی امامانو خو الله تکوینی طور کائنات په څلور امامانو تقسیم کړه او دا داسې ده زموږ استاد یې ډېر ښکلی مثال ورکو ګورئ یو د یو سړی دی د هغه لس زامن دي اوس په هغه لسو زامنو کې شپږ زامن دا دغه په ژوند باندې مړه شي لاړ شي څلور پاتې شي اوس د دې سړي میراث تقسیمیږي دا به د څلورو تقسیمیږي نو امامان ډېر زیاتو خو د فقه وراثت د رسول الله د الله تعالی د څلورو امامانو په قسمت کې لیکلو همدغه رنګې په تصوف کې الله تعالی څلور امامانو ته دا قبولیت ورکړ او څلور معالج څلور سلسلې د علاج د روحانیت جوړې شوې یو ته سلسله د چشتیه وي چې کوم حضرت صاحب سلسله ده
یو تسلسله قادریه وي، یو تسلسله سهروردیه وي، ایو تسلسله نقشبندیه وي. تسلسله قادری رواج دا چې دنو د شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه راغی. د چشتی د خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه نه روان شو، او د نقشبندی د خواجه بهاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه نه روان شو، او سهروردیه شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه نه چې دن هغه روان شو. او الله دې سلور او دا سلور طریقې دي، د دې سلور واړو مقصود دا د الله قربت، د الله حصول او د الله محبت ته. طریقې جدا دي. نقشبندی والا غله ذکر کوي، سهروردی والا نفلی عبادتونه په سړي ډیر کوي، چشتی او قادری والا دا جاری ذکر په سړي باندې کوي، او الله الله جاری کوي په سړي باندې. بیا جی څنګه د جسم خپل خپل غذا ده، دا جسم دا د خار نه ده، دا خاکی دی، او د دې دا د ځمکې نه ده، د دې خوراک د ځمکې نه دی، او د دې خپل غذا ده. هم دک رنګي دا روح چې کوم دی دا د اسمان نه دی، روح نه دی، او د دې غذا دا روحاني ده. او چې کله جسم ته ښه غذا ورکې او جسم ته قوت ملاویږي، تقویت ملاویږي، هم دک رنګي چې روح ته ښه غذا ورکې روح ته تقویت ملاویږي. جسم بیمار شو ته علاج نه کې، خیال نه ساتي، اخیری انجام سراوزی جان جائے، د انسان جون پکې ورشي. هم دک رنګي روح ته روح بیمار دی او ته علاج نه کې، او چې د روح بیماری علاج نه کې نو اخیری د هغې نه ایمان ورشي د سړي ده. ګورئ او روحاني بیماری ډېرې خطرناکې دي. کله کله انسان په روحاني بیمارو کې مبتلا وي او د داړو فکر ني، د داړو طلب نه کوي چې زما د دې اصلاح وشي. بغض دی، حسد دی، کینه ده، انانیت دی، بدنظری ده، دا انسان کوم ځای ته ورسوي. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده چې جنید بغدادي رحمت الله علیه په لاره باندې روانو، وسره خپل مریدان شاګردانو، مخامخ یو خسته الګ مخې ته راغی. د جنید بغدادي رحمت الله علیه یو مریدو او د قرآن مجید بهترین حافظو، هغه ورته وایي حضرت او داسې حسینه خلق به هم الله جهنم ته لره کوي. انو جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته فرمایل او تا دته د حواس د ګناه په نظر وکتل، توبه وباسه. هغه نه نه جی ما خدا سی وی داس. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه لیکي وای تو قرآن مجید بهترین حافظ و د 20 سال په عمر کې الله تعالی د مازغه قرآن وباسه. دغه ځای کې علامه ابن جوزی رحمت الله علیه بل واقعه هم لیکلی ده چې د جامع مسجد دمشق په منارې باندې به یو مؤذن اذان کو، او د هغه اذان خانې د بره نه هغه په یو زنانه باندې بدنظري وکړه، او الله څوک او د هغه ځای نه راوغورځو. ایمان ته سره بعض اکابر لیکلي دي کم انسان کې د سترګو حفاظت نی او د خپل سترګو حفاظت نه کوي، بدنظري او دا د انسان نه ایمان سلب کوي، دا د دې اثر دی. زموږ اکابرو کې یو بزرګ د دې وجه وایي چې دا وجه څه ده چې د بدنظري ګناهونه خو ډېر زیات دي،
په زنا باندې په شراب باندې په دې دوره سيزونو باندې داسې وعید نشته دی او په دې باندې وایي چې ایمان دې کله سلب شي. نو وایي د هغې وجه دا ده چې چونکې د انسان دا زړه الله ځان له ګرځولی دی او دا انسان الله ځان له ګرځولی دی او نبی علیہ السلام وایي په مخلوقاتو کې د ټول نه سوا غیرتي زیم او زمانه غیرتي الله دی. وګورئ د انسان غیرت دا دی او ته خپلې ښځې سره روانې او مخامخ یو بله زنانه راشي او ته هغې ته بار بار ګورې او ته په هغې باندې خپل نظر ټکاو کړي او ته د هغې صفات وایې دا چې څوک د خاوندان یو ښځه ورسره وي هغې نه تپوس کړه چې بیا ورته څه وایي. ښځه دا برداشت کوي چې زما د خاوند توجه دې زما نه بل طرف ته شي. د ښځې به څه غیرتي د ښځې د غیرت نه په زرها درجې باندې د الله غیرت اوچت دی. نو الله دا نه برداشت کوي چې زما د بنده نظر زما د بنده توجه دا د زما نه بل طرف ته واړېږي. دا نور توجهګانې چې څومره هم دي دا د الله مغلوبې ساتي دا به مغلوبې او د الله توجه دا به غالب وي. علا کل حال د روحاني علاج نه کولو دغه نقصان دی. او جی په کائنات کې د ټول نه لومبی مصلح اعظم مرشد اعظم چې د هغه په صحبت کې د کائنات اصلاح کې دا د صحابه اصلاح کې دغه نبی علیہ السلام او داسې اصلاح وکړه چې ما دلو یو کافر شاعر وایي چې در پیشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جوہرا پر اوروں کے ہادی بن گئے. خپل پلار نو خو چې رسول الله صحبت واغستل د ټول عالم د پاره د هدایت ذریعہ وګرځل. او تی کیا نظر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. هغه روحاني تورمړه خلق هغه تمام عالم د پاره هغه مسیحا وګرځیدل. ته هغه دور نجیرا سلسله را روانه ده. سلسله وای ما په پلان کې سلسله کې بیعت کړی دی. د سلسلې نه مراد هغه زنجیر او کړای ده چې په هغه کې هغه مبارک خلق موجود دی د نبی علیہ السلام پورې چې هغه د امت اصلاح کوي. الله دې موږ تاسو دغه سلسله کې راولي دغه کړای کې راولي. انو څومره کابر زموږ چې دي هغه خپل اکابر لا تلی دي لوی لوی خلق مال د پتیرشي بیان کې د امام رازي رحمت الله علیه خبره کړې و د امام فخر الدین رازي مې ته کړې و زمونږ د دیوبند اکابر حکیم الامه شاه شرف علي تانوی رحمت الله علیه قاسم العلوم والخيرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه مولانا رشید احمد گنگوی صاحب د شریعت علم ډیر اوچاتو دا موږ چې سوره ډیر دام کم دی او دی چې د یو عام چې هغه د ضابطي او د نصاب عالم هم نو هغه له تللی دی هغه ته ویلي دی حضرت موږ ته د خپل نفس اصلاح وکړه او هغه ورته رګړې ورکړي دي. شاه رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه چې حاجی صاحب لتلو نو حاجی صاحب سره په یو مسله کې د حاجی صاحب رائے او پاغه معنی حضرت گنگوی رحمت الله علیه علمی دلائل مضبوطو او دلته چې حاجی صاحب سره بحث کی پاغه معنی چې لاړو خانقاه د تانه بونتا نه حاجی امداد الله ماجر مکی رحمت الله علیه تا هغه خانقاه کې به حافظ ضامن شهید رحمت الله علیه دا وتوی گنگوی صاحب ز بحث لا راغله مې او بشي خیر دې ها ډوډۍ په خوړه د شپې ایثار کو چې شپې ایثار کوي باز وي باز به سحر کو حاجی صاحب ما سره خوا کې وته کټ واچوي او چې کټ وته واچو حاجی صاحب د شپې پاسې دو حاجی صاحب د شپې مناجات شروع کړ. گنگوی رحمت الله علیه وی زی راخ کلو
او بیا غنگوی سی بی حضرت ز پاتې کېږم تاسو زما د نفس اصلاح وکړئ. پاتې شو او ډوډۍ به خوړل حاجي صاحب ته ښکلې سره کړې پراته وه او غنگوی رحمت الله علیه ته چې دنو په ډوډۍ باندې داسې دال یشېدلې څه ورکړو. دونه لوی شخصیت د دیوبند لوی شیخ الحدیث د شیخ القلو حافظ ضامن شهید رحمت الله علیه تېرېده. ورته وی حاجي صاحب ډېر لوی ظلم نه کې، تمره لوی د امت فقی او تا دې دقه ځای کې کېنولې دی او خپله سره کړې خوري. حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وفرمایل وایي دی خو د دې قابل دی چې زه ځان ته دنم پرې نن به دورشلی کېنوم. شکر دی وباسي چې ما ځان سره کېنولی دی. دا خبره یې وکړه چې وکړه څلوېښت ورځې تېرې کړې چلې وباسله واپس لاړو. چې واپس لاړو نو څه وخت پس حاجي صاحب ته خط ولیکه چې حاجي صاحب ستاسو د صحبت په برکت باندې الله ما ته دا مقام راکو. ما د پاره ځام او ماده یو برابر دي. ما ته پاره ټول خلک یو شانتی دي، په ما اثر نه کوي. که ما ته څوک شیخ الحدیث وایي او که علیاذ بالله ما ته څوک کنزل کوي زما پیس پروا نشته دی. ما د پاره دواړه سوه سوه دي. حاجي صاحب ته جواب کې ولیکل کله چې تا هغه ډوډۍ ته ناست وي او ما ستا متعلق دا سخت الفاظ وي، ما هغه ټایم ستا تندي ته کتل چې ستا په تندي باندې څه اثرات راځي که نه راځي. چې ما وکتل او تا زما په خبره اړوپد ونه ګڼل. وایي ما هغه ټایم کې الله نه دعا وکړه چې الله او تا ما ته کم کمالات را کړي دي هغه ټول ما دله ورکړي دله اوس ته ورکړې. منګه اوس د تیر شوي هفته باندې در شیخ صاحب د احمد برکاتم په صحبت کې تلیو بالاکوټ ته. په دې بالاکوټ کې د تاریخ دو عظیم شخصیات سید احمد شهید رحمت الله علیه او سید اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا دفن دي. سید اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا د شاهزادګانو نه دی، دا د شاه خاندان نه دی، د شاه ولی الله رحمه الله تعالی نوسی دی او دا ډېر نیازبینو. د یو ځل راغې سید احمد شهید رحمت الله علیه ته او ورته وی حضرت زه راغلی یم د تاسو نه بیعت کوم، ما باندې به هغسې مونځ کې څنګه مونځ هغه به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ښوولې او صحابه وویل چې څنګه مونځ کو په ما به هم هغسې مونځ کې. ګوره څومره په ښه نیت باندې خپل شیخ سره راغلی و چې د صحابه غوندې مونځ راته وښیه. موږ هم مونځ کوو، زموږ مونځ چې الحمدلله شروع شو د سلامه پورې زموږ ټول مونځ په سوچونو کې چلیږي، ټول مونځ په سوچونو کې چلیږي. د شیخ په صحبت کې چې سړی صحیح پاتې شي که نه او د شیخ توجه یې والي او د تعلق الله سره ولګي. نو سید احمد شهید رحمت الله علیه ورته وفرمایل ټیک ته ته پاتې شه او ما سره یې دلته وروسته به بیا خبره کوو. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه فرمایي کله چې شپه شوه او شاه صاحب اوده شو چې شپه د نیمې نه واړې ده، سید احمد شهید رحمت الله علیه تهجد ته پاڅېدو. چې تهجد ته پاڅېدو نو ما ته وی چې اسماعیل بیٹا اٹھو جاؤ اللہ کے لیے وضو کرو. شاہ اسماعیل شهید رحمت الله علیه فرمایي وای ما ټول عمر اودس کړو خو چې کلمات سید احمد شهید رحمت الله علیه دا आवाज راغ کنه چې اٹھو الله کے لیے وضو کرو. وای هغه زما دې زړه ته یو دچکا ورکړه او زه لاړم په هغه اودس کې زما عجیبه کیفیت و. وای ما چې اودس وکړو او زه رالم وای ما ته بیٹا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو. بیا شاه صاحب وایي چې ما کله هغه ته مز نیت وتړو
د مونځ د ابتدا نه والې د انتها پورې وایي زه په ځان نه پوهېدم، زه په خپل جذب کې وم او زه تعلق مې الله سره. نو د شیخ سره چې سړی ځي او دا دې د وجې ځي، او دا نه ده چې د شیخ طلب انسان کوي بس خلک سادهګان دي، بس هر چیز باندې د بدعت ټپه لګوي. والله قرآن مجید کې وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. اوس د تقوا دا د دو څیزونو عبارت دی. انسان کې چې تقوا راشي الله دې موږ تاسو کې کامله تقوا واچي او دته دو صفته ملاو شي، یو د الله عظمت، یو د الله یرا. کم انسان کې چې د الله عظمت موجود وي د پزړه کې د ګران نه ګران عبادت، سخت نه سخت عبادت ډېر آسان شي، ته د شپې پاسېدل ګم شي، ولې د الله د عظمت دړوا د داړو څه سیز نه دا عمل کول، دته صدقې کول آسان شي، دته جهاد کول آسان شي، د هر څه د خدای نه بیا قرباني، او دې هم د کې د الله یاره راشي او دې بیا د ګناه نه ډېر یریږي. ان اوس دا صفت د تقوا دا به څنګه راځي؟ الله موږ ته چل ښیي وکونو مع الصادقین، صادقینو سره ولګئ. د صادقینو صحبت، د شیخ طلب دا د قرآن امر دی، دا د قرآن مجید حکم دی. ځکه خو مولانا رومي وایي بے عنایاتو خکو خاصان حق، بے عنایاتو حقو خاصان حق، گرملگ باش سیاہ تشورک. بے د نیکانو د اولیاء و صلحاء د صحبتنا گرملگ باشد که پرختم شي سیاہ تشورک، د عمل نامه به د ګناهونو ډکوي. او بعض خلک وایي یاره صادقین په دې زمانه کې کامل شیخ نه ملاویږي، او ټیک تا کاملان ډیر په مشکله ملاویږي، خو طلب خو به کې کنه، تی طلب وکا دا نه چې نشته په دنیا کې. دا خدا سدا چې یو د 3 کالو 4 کالو ماشوم د پکور کې او هغه د پلار وای بچي ته کمزورې سیوان خورخه په کور کې و د پرچ کې سیوانی خینی دا خبره بټی کی پلار به ال زوی ته وای چې تسی اخرج هغه د کور کې سی وی خیره. نو چې الله موږ ته وای صادقین سره شي، نو الله په دنیا کې صادقین ایخی دي اوس هم موجود دي، ځکه موږ ته الله حکم کوي. بل آیات کې الله موږ ته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. او مومنانو اتقوا الله، ځان کې تقوا واچوي. علما فرمای چې ګورئ دا خطاب ایمان والو ته دی، د ایمان حکم نه کوي چې وابتغوا الیه الوسیله، تاسو چې دینو ایمان راړئ. د اعمال حکم هم نه کوي، ځکه چې ورپسې اتقوا الله وي هغه عمل دی، وابتغوا الیه الوسیله. تاسو الله تعالی سره سو کوي الله د پاره وسیله او قربت ذریعہ وګورئ، ځان د پاره کامل شیخ وګورئ. دریم آیات کې الله تعالی وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ګورا قربان د الله نه قرآن مجید خدا ونوي چې فاسألوا اهل العلم، تاسو د اهل علم نه علماء نه تاسو کوي، بلکې دې الله سي راز فاسألوا اهل الذکر، تا خلکو نه تاسو کوي چې هغه اهل ذکر دي، هغه تخپل علم یاد دي، په خپل علم ورته عمل یاد دي. علا کل حال د بیان حاصل نندا دي چې تصوف بنیادی مقصد دا د الله قربت، د الله محبت، د الله معرفت ته، دا د خپل نفس اصلاح ده. د دې نفس د اصلاح د پاره، د دې د الله قربت د حاصلولو د پاره موږ ته د یو کامل معالج،
مرشد د شیخ او د مزکی ضرورت بی بغیر د شیخ نه څنګه چې ته بغیر د معالج نه ته د بدن علاج نشي کولی هم دکرګې بغیر د شیخ نه او د بغیر د پیر نه ته د خپل د روحانیت علاج نشي کولی لہذا دې دپاره لازمه ده چې ته به د چا په لاس کې لاس دی او ما غالبا تیرشي بیان کې دا خبره کړې وه چې الله په دې دنیا کې او بل کائنات کې د چا نه د دین کار اغسته دی تاسو دا هغه تاریخ وګورئ تاریخ هغه ټولو یو لوی بزرگ سره بیعت کړی دی هغه ولا د نفس اصلاح کړی دا او بیا مخې ته بغیر د دین کېږي هم نه ګورئ جی بعضې ټایم داسې چلي د شیخ مزاج جدای یو ځل زموږ ډېرې کمزورای دي او شیخ صاحب سره موږ لګېدلي نو خبره مخې تږدو هغې دعا کوي توجه کوي یو ځل زما خپله یو ډېره غټه کمزوري وه نو زه موږ یو مسجد کې پروګرام د مولانا اسدالرحمن صاحب په جومات کې نو هغه پروګرام چې وشو نو موږ درس شیخ صاحب درس وکړو بیا مجلس ذکر چې موږ دننه کېناستو نو ما شیخ صاحب ته وویل ما یاره جي او دا پلانکی بیماری ده او دا ما ډېر تنګی او زه خو دې نه پوزې لرالم زه کوم او شیخ صاحب ما ته زه وایي زما خیال یې بدل کړ نه دا تاسې وهم دی او نشته دی دا په خندا یې خبره واغسته او تاسو یقین وکئ هغه رشوه دا رشوه الله تعالی د هغې په دعا سره هغه سي زمانه ختم کړ نو دا چې شیخ د ځان له وکتو نو څلور خبرې به کې دوه ساعت به د دې بیا کوم یو اطلاع کم سړی چې اطلاع نه کوي د دې سلسلې دا لازمه ده چې تا کې کم بیماری راله ته خپل شیخ ته وای اطلاع نه پس اتباع ده چې ته به د خپل شیخ هغه به ته بیا علاج ښیي نو بیا به د هغې اتباع کې اتباع او اعتماد او انقیاد دا څلور څیزونه دي کم انسان کې دا څلور خبرې موجود دي اطلاع اتباع انقیاد او اعتماد او دا انسان به الله اوچتوي دا څلور واړه صفتونه دي الله موږ کې په کامل اتم درجې سره واچي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین